السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا سیم هسې په نوم یو اکاونټ دی، کمنټ یې کړی سپرم ایوریج کاونټ څومره دی او څه سره کمیږي، دا پلیز ریپلی راته وکړئ. داسې ده چې سپرم کاونټ نارملی زموږ سره د 15 میلیون نه واله تر 200 میلیون پورې دا نارمل کاونټ دی. مطلب زموږ سره نارمل سپم چې کوم راځي دا د 15 میلیون نه واله تر 200 میلیون پورې، چې کنه 15 میلیون یا د 15 میلیون نه کم دي ته موږ ولیږو سپرم یې ویلی شو. دا نارمل کنډیشن نه دی، مطلب دا اب نارمل کنډیشن دی. که د 15 میلیون نه په بره کېږي دا زموږ سره نارمل دی، چې کوم ګوډ سپم دی یا نارمل سپم دی. د کمیدو زموږ سره بلا شی وجې دي. د کمیدو یو وجه زموږ سره راځي لایف سټایل چینجز. زموږ کله په زندګۍ لایف سټایل ټیک نه وي، ډرګس کو یا د الکوهل د استعمالولو په وجه باندې زموږ سپم کوانټټي یا هیلث کوانټټي کمیدی شي. د اکسیسیو هیټ ایکسپوزر یو مطلب چې کله زموږ ټیسټیز ډېر زیات ګرمایش ته یا ګرموالي ته مخامخ وي یا ټایټ انډرویر موږ استعمالو د هغې د هیټ د وجې نه هم داسې کیدلی شي، یا په های ګریډ فیور یا په ډېره زیاته تبه کې هم داسې زموږ سره کیدلی شي. اوبیسټي یا موټاپه چې کومه ده، موټاپه هم یو وجه ده چې د هغې د وجې نه زموږ کوم ټیسټوسټرون لیول دی دا ډاون کېږي او سپم کوانټټي دا زموږ کمیدلی شي. د سټرس یا د خوب د کمي په وجه باندې هم موږ ته داسې کیدلی شي چې کوم خلکو ته ډېر زیات سټرس وي یا د خوب کمی وي، د هغې د وجې نه هم زموږ سپم کوانټټي دا کمیدلی شي. ځینې میډیکل کنډیشن دي زموږ سره چې په هغې کې زموږ سره د ویریکوسیل د وجې نه چې کله چاته ویریکوسیل شوی وي، د ویریکوسیل په وجه باندې سپم کوانټټي کمیدلی شي. د هارمون امبیلنس کېدو په وجه باندې د لو ټیسټوسټرون په وجه باندې چې کله ټیسټوسټرون لیول زموږ لو کېږي، د هغې د وجې نه هم کیدلی شي موږ ته. د انفیکشن د اس ټي آی سیکشولی ټرانسمیټډ انفیکشن په وجه باندې هم زموږ سپم کوانټټي دا کمیدلی شي یا ډیکریز کیدلی شي. جینیټیکل ډیزارډر، بعضې جینیټیکل ډیزارډر وي، د هغې د وجې نه هم موږ ته سپم کوانټټي کمیدلی شي یا زموږ سپم ډاون کیدلی شي. انډسینډنګ ټیسټیز چې کله وي، چې کله چا یو انډه بره وي یو لاندې وي، د هغې د وجې نه هم زموږ سپم کوانټټي کمیدلی شي. د دې لپاره زه به تاسو دا ووایم چې لاول دغه وجې یا دغه وجوهات معلومول دي، بعد د هغې نه علاج دی. علاج طرف ته که موږ راځو نو مخکې پرې موږ ویډیو اپلوډ کړي دي چې د څه سره د سپم کوانټټي انکریز کېږي. نو هغه په مختلف کنډیشنز کې بیا د هر مریض مختلف علاج کیدلی شي. کامنلی چې کوم میډیسن په سپم کوانټټي سیوا کېدو کې استعمالېږي د هومیوپیتھیک پاکي یو میډیسن دی زموږ سره اګنسټ کاسټ کیو، د هغې 10 قطرې سهار، 10 غرمه، 10 ماښام تاسو استعمالولی شي. دویم میډیسن زموږ سره دی ایکس رے 30، 15 قطرې سهار، 15 غرمه، 15 ماښام تاسو استعمالولی شي. دریم میډیسن زموږ سره په دې کنډیشن کې دی ډامیانه کیو، 10 قطرې سهار، 10 غرمه او 10 ماښام تاسو استعمالولی شي. د بهترین علاج لپاره ښه خبره ده چې کوم تاسو تقریبي هومیوپیتھیک قابله ډاکټر وي دا سره رجوع وکړئ، انشاءالله به ستاسو ټریټمنټ وکړي، ستاسو مسله به حل شي. دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.